السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه تفهیم نوخار کین کې ولاړ یو. په نوخار کین کې اندیر نګري چوپټ راج خړې او بل انده میان څه نوم وله ورکړو. د پولیس افسر په نوم باندې ټلیفون کېږي د ایزي پیسه شاپ مالکانو ته، او هغوی نه بیا پیسې راغونډېږي، ټلیفونونه ورته کېږي. د پولیس نوخار سرکل ایس پي د هغه په نوم باندې ټلیفونونه کېږي، د ډېر ټولو خلکو نه نمبر یې غونډلې کېږي. او د تعجب خبره بیا دا ده، د ټولو نه بیا د تعجب خبره دا ده چې د نوشهره کیڼ کاڼي د رایډر سکواډ په ذریعه باندې دا نمبر یې اخیستل شوي دي او نمبر یې راغونډې شوي دي. آیا دا نمبر یې رایډر سکواډ د نوخار کاڼي رایډر سکواډ خرڅې کړي دي، یا آیا حقیقت کې د اے ایس پي نوخار سرکل کیڼ ایس پي چې کوم دی هغه دا حرکتونه کوي لګیا دي؟ ګرانو کتونکو، عجیبه مشکل اوس دا دی چې سهار نه دا ټلیفونونه شوي دي. خلک چونکې نن چوټي وه بیا راغلي دي کورونو نه، انګولا د افسرانو ورته ټلیفونونه کړي چې دومره 50 زره روپۍ د ایس پي نوخار په اکاونټ کې جمع کوي. دا خلک چې خپلو دوکانونو ته راغلي دي او بیا افسرانو سره ټلیفونونه کړي دي، تاڼو سره یې رابطه کړې ده، نو تر اوسه پورې په تاڼو کې ګرځي، نه د هغه نمبر پته ولګېده، نه د هغه کسانو پته ولګېده چې کومو ټلیفون نمبر یې راغونډې کړي وي. دا کم ملک دی او دا کم قانون دی؟ دا خلک د چا په لاس باندې خپله وینه تلاش کړي؟ دا کم ځای ته انصاف له لاړ شي؟ د روژې میاشت دې ټایم کې چې خلک احساس سنټر احساس هغه پیسو دپاره په دې دوکانونو باندې یو ازدحام هم جوړ دی، یو مسله هم ده. په هر حال دا خلک په یو دې کې حافظ صاحب یو انکشاف دا مو شو چې یو ایزي پیسه شاپ چې د عدنان اینډ برادرز په نوم باندې دی، هغه 10 زره په یو نمبر لیکلي دي او 50 زره په بل نمبر لیکلي دي. یعنې 15,000 روپۍ چې کوم دي هغه د اے ایس پي کیڼ نوخار سرکل د وقاص رفیق په نوم باندې د هغه په نوم باندې تللي دي. آیا هغه په دې واردات کې ملوث 60,000 روپۍ د هغه په نوم تللي دي، او 50 زره دې دوکاندارانو نه څومره چې دلته په نوخار کیڼ کې دي، په سرکل کې دي، ایزي پیسه سنټر، نو هغوی ته 50 زره راغونډولو دپاره ویلی شوي دي. اوس دا د اے ایس پي او د پولیس افسرانو یو ازمایش دی، امتحان دی چې دغه کسان راګیر کړي، نمبر ورسره دی، ګروپ راګیر کړي او ځان صفا کړي. که دا کسان نه ګیرېږي نو بیا د دې او زما په خیال چې دغه ګروپ یا دغه ګروه ته رسېدل ډېر اسان دي، او د هغې لومبۍ سیډي چې کومه ده هغه د نوخار تاڼې د رایډر سکواډ اهلکار دي، کومو چې سهار دلته نه د ایزي پیسه شاپس مالکانو نمبر یې اخیستي دي، او بیا آیا هغوی د شامل تفتیش کړی شي چې دا نمبر یې د چا په وینا اخیستې شوي وي او چا له ورکړې شوي دي؟ ډېره مننه، الله په امان. دا ته راته لږ ووایه که نه، دا څه چل شوی؟ دا صاحب دوه کسان راغله رایډر والا پیسونه ایزي پیسه شاپ دي، افسران وایي چې دا نمبر موږ راوړه چې موږ چې شا رالېږلې افسرانو رالېږلي څونه نمبر یې موبایل نمبر او ډېر راټوله راکړي. ما خپل ورکړه، بیا بادشاه موبایل والا یې واخېسته، داسې لاړه نمبر والا لاړه، ټوله ډېټه یې واخېسته. نو خو بیا غرمې وځو، ما پسې ورنګ راغلم، وایي ایس پي کیڼ خبرې کوم او ما ته 50,000 روپۍ راولېږه. ایس پي کیڼ وایي خبرې کوم؟ کیڼ خبرې کوم. خیر زه خو ګورم، ما دې دوکان سره رابطه وکړه، زه خو اوس کور یم، نو ما خو ورته ورونه لېږلي. او د بل هلک ورلېږلي دي 60,000 روپۍ ورلېږلي. ټول ورلېږلي. صحیح ده، مهرباني.